نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم. الله رب العزت دی آیات مبارک کی فرمائی چې اے د ایمان خاوندانو پتا سو باندې ما روجي فرض کړی دي. نو په دې آیات کې په چا باندې روجي فرض دي نه هغې متعلق بنن خبره وکړو. د هغې دپاره کم شرایط دي او په چا باندې روجه فرض ده او په چا باندې روجه فرض نه ده. زه به مختصر ووایم چې په هر مسلمان باندې چې هغه عاقل وي، عقل پکې موجود وي، لیونی نه وي، چې بالغ وي نابالغ نه وي، چې هغه که ښځه وي او که سړی وي، په هغه باندې روجې فرض دي. نو په ماشوم باندې روجه فرض نه شوه، په لیوني مجنون باندې روجه فرض نه شوه، ځکه چې موږ دا خبره وکړه چې بالغ او عاقل مسلمان ښځه او په سړي باندې روجه فرض ده. نو په بعضی صورتونو کې په دې عاقل بالغ او مسلمان باندې روجه نه فرض کیږي، یا هغه ته دا حکم چې ته روجه ماته کا، یا هغه ته دا حکم چې ته روجه منیسه. مثال طور باندې چې یو سړی هغې ته شرعي عذر وي، نو په دې صورت کې ته اجازت شته چې ته د رمضان مبارک روجه دا اوس پرېږده، د دې بیا قضا راوړي. لکه مثال طور سړی بیمار دی، دغه رنګې یو کس په سفر باندې ځي، نو دې ته اوس په دې صورتونو کې اجازت شته. نو په ده باندې دا روجه په رمضان مبارک کې فرض نه شوه، ځکه چې دته اجازت میلاو شو، من وجهین فرض شو، من وجهین فرض نه شوه، دی به وروسته قضا راوړي. دغه رنګې ډېر عذرونه نورم موجود دي، تقریبا 14 خوشه عذرونه داسې موجود دي چې هغې کې په شریعت کې دی مسلمان ته اجازت شوی دی چې ته په دې صورتونو کې روجه منیسه، که هغه ښځه وي او که سړی وي. بعض صورتونو کې ښځې ته، بعض صورتونو کې سړي ته.